بسم الله الرحمن الرحیم. د غاګ څه دی، غاګ اصل کې چې کله نه پښتون دی مو اندازې سره داسې اګزیکټ ډیټ ښه مو نشو ښیی چې کله نه غاګ شروع دی، کله نه څه پښتون دی د غاګ ورکې دی. او څه کسې ډېرې مو پخواني خلک یې چې پلنکینې غاګ وشو پلنکینې غاګ وشو، داسې اګزیکټ ډیټ یې نشو ښیی. مو داسې اندرو ویلی شو چې کله نه پښتون دی دا شی ورکې موجود دی. قانون خو موجود دی، جرګو ته د خلک ترجیح دې واجې نه ورکوي. چې کوم ځای کې چاته سنای میلاویږي هغه ځای ته هغه ځي منډه کوي چې یاره ما ته انصاف ملا دی، یو اسانۍ سره میلاو شي، سیل انداز کې میلاو شي، ما نقصان ونه شي، ما تاوان ډېر ونه شي او زره ته میلاو شي. اگر چې قانون موجود دی خو قانون کې دوره پیچیدګیانې دي، دوره ډېرې پیچیدګیانې دي. اگر چې هلته چاته انصاف میلویدی مو دی چې د عدالتو کې هغه ویلي کېږي قاتل، عدالت یې نه نمانځه څه قاتل کېږي، دا مطلب دی چې هغه سړي ته د عدالت یې نه انصاف نه میلویږي. دغه ځای کې چې د جرګو ته ترجیح ډېر ورکوي خلک، دلته یې جرګه مور کوم حیثیت دی هغه حجرې کیا خبره ورسه کوی شي، جامې کیا خبره ورسه کوی شي، ویلیارې کیا ورسه خبره کوی شي، کور کیا خبره ورسه کوی شي، ډېر زیات ټیم ورکوی شي. چا څه کیس وي مدعیانو ته و مدعیان ساده پورې هغه کوم جذبات وي هغه ارټیټوی شي، ارکوزولی شي، ویلې ډېر ټیم ورکړي که نه ځکه خلک ترجیح ډېر ورکوي. اگر چې ججانو یو خپل یو انداز وي هغه خو دوره ټیم ورکوی نه شي، هغه ډېر کیسونه وي او جرګې والا څخه خو ډېر ټیم وي، هغه هر چې دغه ته ټیم ورکولی شي نو هغه خبره ډېر تسلی سره اورېدی شي. او شادر نادر داسې وشي چې یو جرګه مور چا بې انصافي وکړي، اکثر داسې کوي چې یاره دوی منځ کې رزنما وشي، دا په یوې خبرې راضي کړي. اگر چې خپله سرسوخه په استعمال کړي، خپله سرسوخو سره که لږ ډېر توان یې چا ته ورکړو هغه بیا په هغه خفه کېږي نه بلکې په خوشحالېږي. دا یې چې یاره ما ځان ته مو مخ ته مخلی ونیو خو ځان مو پناه کړو، ځکه یې جرګې هغه کوي. دا یو تصور داسې دی چې یاره زموږ د قبایلي علاقو کې چې کومې فیصلې دي دا د ښځو خلاف دي، خو ما توره خیال دا ډېر غلط تصور دی چې روان دی. اول خو زموږ ملا دی څه تاسې وکړئ څه دوه صنفه نه دي، درې صنفه دي. یعنې موږ سره میله دی، فیمیله دی، ورسره موږ سره یو تیسره جنډر سره دی که نه. تاسې به چېرته اوسئ قبایلو کې به تاسو ته اجړه میلاو نه شي. هغه که خونې کې دی هغه تیسرې صنف څه دی هغه داسې بولي لکه خپل بچی خپل هغه خونې نه لرې کوي نه، هغه جایداد کې حصه، هغه ملا دی پلار وراثت کې هغه حصه، هغه شنختي شته، هغه پاسپورټ شته. او تاسې که هغه ته ډاون ډسټرکټ ته لاړ شئ هغه غریبان څوک یې شوټ کوي، څوک یې ولي، څوک یې ګډوي، څوک یې استملوي، ورنه هغه شنختي او پاسپورټ سې ژړېږي. او بیا ملا د خواتینو نه که غاګ چېرته وشولو هغه کې هغه ته ښځې ته سزا نه میلاویږي، هغه سړي ته سزا میلاویږي چې چا غاګ کړی دی، هغه ته دوره سخته سزا میلاو شي چې هغه چې کوم چا باندې غاګ کړی دی هغه دوره نقصان سره ورته تمامه شي چې هغه وایي چې خدایه دا ما ویلې داسې وکړو، ما کار داسې ویلې وکړو. اوس خو داسې دی غږونه هر دوه سایډه شروع دي، ښځو طرفه غږونه شروع دي، نرو طرفه غږونه شروع دي. نر سړی غږ وکړي چې دا زه کوم نو هغه ته د سزا میلاو شي، که ښځه غږ وکړي کور والا د وایي چې څه طریقه ورته وکړو چې وشه دا پرده د سمبولیک وو، خو هغه ښځې ته د څوک سزا نه ورکوي، سړي ته د سزا میلاویږي. نو دا تصور ډېر غلط دی چې یاره غږ سرعت کې دغه ته خواتینو ته او بل زموږ خواتین خو داسې دي چې زموږ هغه زموږ یعنې خپل سر ورکوو، ځان مړ کوو، ځان ویژنو، خو هغوی ذات باندې مانچ نه پرېږدو. اگر چې اوس بهر کورونه موږ خپل کوو، خونې کې اوس که ښځه کار کوي، اوس که بله ښځه موږ ورته ونیسو چې ته کار کوه هغه ښه ښځه دی که نه، هغه ښځه نه دی چې موږ ته یوه نوکره ونیسو. څه به مشترکه طور باندې هر چې چلیږي، څه کورونه به موږ کوو، څه به هغوی کوي، وشه د نظام به چلیږي. موږ خو دی چې ټیک دی چې کوم رواجونه بد دي، خراب رواجونه دي، هغه د په کور د ختم شي.
خو لکه ملا دی څه بهر دنیا کې څه ایموشنل رواجونه هغوی باندې بد تاثیر کوي، هغوی ځنه داسې رواجونه دي چې په موږ د بد تاثیر لري. لکه فرض کې ما جامه دی، لباس دی وغیره دی، یغه جامه و یغه لباس دی، هغه دی یغه دی دا یې ما دی، دا لباس یې ما دی. نو اوس چې ما لباس په هغه بد اثر کوي، یغه لباس په مو بد اثر کوي، یا د ما ته احترام ولري، زه د هغه ته احترام ولرم. نوره دا رواجونه څه کمیږي، دا څومره ایجوکیشن تعلیمي لحاظه خلک مخکې ځي، ورو ورو هغوی کې اویرنس پیدا کیږي. دی طریقې سره هغه انسان دی، زه انسان یم، بس یو انسان دی، بله انسان دی، برابرۍ بنیاد باندې به انشاءالله ایجوکیشن سره سره به لکه زه بیکور مې مثال دیر کوم، لکه کورمه نوره مرج ډسټرک هغه څه ډېر دی اویره دی او ډېر ورکې به انصافه دي. وجه دا دی چې دلته ایجوکیشن زیات دی. موږ د ایجوکیشن د ویر کړلی شي داسې خلکو ته چې هغه د ایجوکیشن په قدر پوهېږي، داسې خلکو ته نه چې هغه سکولونه سیځوي یا کلیجونه ورځوي یا سبتلونه ورځوي، هغه د په کور دي نه لږ وریا وساتلی شي چې هغه د راشي د مین سټریم ته ووایي چې زه زمینه دیر کوم چې زه دا کار سټارټ کوم.